يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ چې دا د سورة المائده نوي او یو نوي نمبر آیاتونه و. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل انتهینا بس مکړه. پنځم، یو ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د غرمې په وخت کې بدو، البته د خوب په وخت کې د یو چا کالی پورته کښته کیږي، خو په دغه وخت کې چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بدو د یو مریی هلته ورغلی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې ځان ته متوجه سو نو یې دعا وکړه چې الهي داسې امر نازل کړي چې په هغه سره په دغه حالاتو کې د مسلمان عورت وساتل شي. نو د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې د سورة النور په 58 نمبر آیات کې فرمایي: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. شپږم، د بدر د بنجانو په باره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صحابه کرامو سره مشوره وکړه چې څه ورسره وکړو. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل: یا رسول الله، دغه کسان زموږ اقربا او د اکا زامن دي، فدیه ځنې واخله او پرېږده. نور اصحاب کرامو هم د مهرباني او احسان یعنی مفت اله کولو یا فدیه مشوره ورکړه. بل حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څخه چې د هغه نظر او مشوره دا و چې ټول دی ووژل شي او هر مسلمان دی هغه خپل قریب کافر ووجني. ډیر شدید نظر وو، حتی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه شدت څخه متحیر سو چې هر مسلمان به هغه خپل قریب وجني. مثلا زوی مسلمان دی او فلار کافر په بندیانو کې نیول شوی دی، دغه مسلمان زوی به هغه خپل کافر پلار وجني. دا د عمر رضی الله تعالی عنه رایه او نظر وو. مگر دغه رایه د رؤوف او رحیم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل نرمۍ او شفقت په سبب نسوه خوښه او د نورو اصحاب کرامو د مشورې سره مطابق یې دا فیصله وکړه چې د بدر د جنگ بنجان په فدیه سره پرېږدي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلقو په منځ کې ودرېدی او ویې فرمایل: بېشکه چې الله جل جلاله د ځینو خلقو زړونه داسې نرم کوي چې تر شیدو هم نرم وي، او الله جل جلاله د ځینو خلقو زړونه داسې قوي کوي چې تر ډبرې هم سخت وي. یا ابا بکر، زه تا د هغو کسانو څخه وینم چې الله جل جلاله یې زړونه نرم کړي وي، لکه ابراهیم علیه السلام چې ویل: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، چې دا د سورة ابراهیم 14 نمبر آیات دی. او لکه عیسی علیه السلام چې ویل: ان تعذبهم فإنهم عبادك
وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكیم، چې دا د سورة المائده 118 نمبر آیات دی. او ته یا عمر ستا زړه الله جل جلاله قوي کړی دی. داسې دې وینم لکه نوح علیه السلام چې کوم وخت وویل ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، چې دا د سورة نوح 26 نمبر آیات دی. او لکه موسی علیه السلام چې ویل ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم، چې دا د سورة یونس 88 نمبر آیات دی. کله چې مسلمانانو د بندیانو د اله کولو او د فدیه اخیستلو فیصله وکړه، د الله جل جلاله هغه قول نازل شو چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د رأی تایید وکاوه. الله جل جلاله د سورة الانفال په 58 نمبر آیات کې فرمایي ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. يعني النبي لره دا نشایي چې دلره بندیان وي او د فدیه په اخیستلو سره یې الکه فدیه ځینې واخلي او هغه بندیان پریږدي، تر څو چې دغه نبي په مځکه کې د کفارو په وژلو قوي کیږي. ای مسلمانانو، تاسې د دنیا اسباب غواړي چې د بندیانو څخه فدیه اخلي، او الله جل جلاله تاسو لره د آخرت د ثواب اراده لري. کوم وخت چې دغه آیات شریف نازل سو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وجړل، او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته هم دغه آیات ووایه، ځکه د هغه هم د فدیه اخیستلو رأی و، هغه هم وجړل. دغه د دوی د ژړا په وخت کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راغلی، ویل د چې دوی دواړه ژاړي، ویل یا رسول الله یا ابا بکر څه شي مو ژړوي؟ راته ووایاست که داسې یو کار وي چې په هغه کې زما دپاره هم ژړا لازمه وي، زه به هم در سره وژاړم، او که داسې کار وي چې په ما تعلق نه لري، ستاسې دپاره به در سره وژاړم، یعنی ستاسې د زړه ښه کېدلو دپاره به در سره وژاړم. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه عتاب چې د الله جل جلاله له طرفه نازل شوی و خبر کړي، او عمر رضی الله تعالی عنه هم ورسره ژړل. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل په والله هغه عذاب ما ته راښکاره کړل سو، او که هغه عذاب نازل شوی وای بېله عمره بل څوک به نه وای ځینې خلاصوي. د منافقانو سره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شدت. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لره د شدت او سخت دریځ په سبب په خپل ژوند کې یوه عجیبه واقعه پیښه شوې ده چې شاید د هغه په سبب اعدام شوی وای. هغه واقعه داسې وه، د منافقانو څخه یو نفر ورته راغلی، یعنی یو سړی و چې په ظاهره یې ایمان ښکاره کاوه، ځان یې مسلمان باله. دغه سړي د یوه یهودي سره دعوه وه. دغه منافق ورته وویل چې د فیصلې دپاره به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسو. یهودي هم قبوله کړه، ځکه هغه پوهېدی چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ظلم نه کوي او حق و حقدار ته ورکوي. نو منافق او یهودي د فیصلې دپاره ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله، او هغه د دوی په موضوع کې حکم ځینې وغوښتی. څرنګه چې هغه منافق په دغه دعوه کې ظالم و، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یهودي په ګټه حکم وکړي. د باندې چې راووتل، منافق دغه حکم او فیصله نکړه قبوله، او یهودي ته وویل د ابوبکر څخه به حکم او فیصله وغواړو. یهودي مجبور سو دا یې هم ومنل. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورغله، هغه هم د یهودي په ګټه حکم وکړي. منافق بیا هم دغه حکم نکړي قبول، او ویل یا دغه فیصله هم نه منم، بلکې عمر ته به ورسو.
هغه چې هر فیصله وکړه هغه مې قبول ده. د منافق دا امید وو چې څرنګه زه مسلمان یم شای عمر رضی الله تعالی عنہ زما په ګټه فیصله وکړي. نو دوی دواړه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ورغله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې د کور راووتی اول يهودي په خبرو شروع وکړه او ویل دغه نفر ستاسو مسلمان دی. زما او د په منځ کې دعوه و. د هغې دعوې د فیصله کولو لپاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلو. هغه علیه الصلاة والسلام زما پر طرف حکم وکي او د نو منی. بیا ابو بکر ته ورغلو. هغه هم زما په ګټه حکم وکي او د نکړي قبول. وایي زه د بل چا حکم نه منم بې له ستا د حکم څخه. نو اوس دغه دوی تا ته راغلو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ و منافق ته وکتل او ویل آیا دی رښتیا وایي؟ هغه منافق وویل هو، زه نه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حکم قانع یم نه د ابو بکر، فقط ستا په حکم راضي کېږم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل تاسې لږ صبر وکړئ. عمر رضی الله تعالی عنہ کور ته ننوتی او توره یې راواخیسته. د کور څخه چې راووتی د منافق سر یې ورپرې کړ او ویل ستا په باره کې زما حکم دغه دی. څوک چې د یوه داسې حقاني قاضي فیصله ونه مني لکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه فیصله دې په دغه ډول سره وشي. دا موضوع پر مسلمانانو ډیره درنه شوه چې عمر یو مسلمان وژني. حتی د هغه وژل شوي منافق وارث ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او پر حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د قتل دعوه دائره کړه او قسمونه یادول چې دغه مقتول د دې دپاره عمر رضی الله تعالی عنہ ته ورغلی وو چې شایي هغه په دغه معامله کې د دوی په منځ کې صلح او روغه وکړي. د دې لپاره نو ورغلی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حکم او فیصله نه منل. موضوع تر داسې اندازې ورسېده چې قریبه وه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې د هغه منافق په عوض او بدله کې عمر رضی الله تعالی عنہ قصاص کړي او ویې وژني. ځکه د یو مسلمان وژلی دی څو د الله جل جلاله له طرفه دغه آیاتونه نازل سوه چې فرمایي ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. چې دا د سورة النساء 80 نمبر آیات دی. یعنی اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم آیا تا هغو کسانو ته نه دي کتلي یا هغو کسانو ته نه ګورې چې په ظاهره دوی دعوه کوي چې دوی پر هغو شیانو ایمان راوړی دي چې تا ته نازل کړل سوي دي چې قرآن مجید دی او پر هغو کتابو یې ایمان راوړی دي چې تر تا د مخه نازل کړل سوي دي. دوی اراده لري چې خپلې دعوې د فیصلې دپاره د شیطان و طرف ته وروړي او په تحقیق دوی امر کړه سوي دي چې د طاغوت او شیطان څخه منکر سي او هغه ونه مني او شیطان اراده لري چې دوی گمراه کړي په لرې گمراهي سره. او نور ورستنی آیاتونه هم په دغه باره کې دي. بیا هم په دغه باره کې د الله جل جلاله دغه قول نازل سو چې فرمایي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. چې دا د سورة المجادله 22 نمبر آیات دی. یعنی اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم هیڅ کله داسې قوم نسته چې دوی دې پر الله
او د قیامت پر ورځ ایمان راوړی وي چې دغه قوم به د هغه چا سره دوستي کوي چې هغه څوک دی د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مخالفت کوي. که څه هم دغه مخالفین د دوی پلرونه وي یا د دوی زامن وي یا یې ورونه وي یا یې نور قوم او اقربا وي. مسلمان د هغه چا سره نه دوست کېدلی شي او نه دوست کیږي چې هغه دی د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مخالف وي. که څه هم دغه د الله او رسول الله سره مخالف نفر د هغو ډیرو نږدې اقرباو څخه لکه پلار، زوی، ورور، قوم او قبیله وي. مسلمان د مسلمان دوست وي، نه د الله جل جلاله د دشمنانو. همدارنګه د الله جل جلاله دا قول په دغه باره کې نازل سو چې فرمایي: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. چې دا د سورة الأحزاب 14 نمبر آیات دی. یعنی کوم وخت چې الله او رسول الله د یوې موضوع په باره کې حکم او امر وکړي، هیڅ مؤمن سړي او مؤمنې ښځې ته دا نه ده روا چې دوی لره دې په دغه کار کې اختیار وي او د خپلې خوښې سره مطابق دي د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امر څخه مخالف عمل وکړي. او هر هغه څوک چې د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت نه کوي، پس هغه څوک خامخا په ښکاره ګمراهي سره ګمراه سو. دا ټول هغه آیاتونه دي چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه موقف او دریځ تائیداوه او عمر رضی الله تعالی عنه ته عفو وسوه، ځکه هغه منافق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حکم د نه منلو په سبب مرتد وبلل سو. ورونو، کم وخت چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته د مسلمانانو حکم وسپارل سو او دی رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلیفه وګرځېدی، د هغه عصر او هغې زمانې واقعات به لږ وروسته په پوره تفصیل سره درته بیان سي. خو اوس فقط د ده رضی الله تعالی عنه فضیلت او درجې بیانېږي او ځینې هغه واقعات بیانېږي چې د هغو فتوحاتو او هغو عمومي واقعاتو سره تعلق نه لري، کومې چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په دوره کې پیښې شوي دي. هغه کارونه چې په اسلامي تاریخ کې د اول وار دپاره حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کړي دي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خلفاء الراشدینو کې اول هغه څوک چې امیر المؤمنین ورته ویل شوی دی هغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته څنګه اولی د امیر المؤمنین لقب ورکړل سو؟ د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خلافت کې وهغه ته خلیفة رسول الله ویل کېده. بیا چې عمر رضی الله تعالی عنه خلیفه سو ودته خلیفة رسول الله ویل کېده، ځکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلیفه او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلیفه. نو مسلمانانو وویل پر دې ډول خبره اوږدېږي، که پس له عمر څخه بل څوک راغلی نو هغه ته به خلیفة رسول الله وایو. دا نه ده صحیح. نو د مشورې دپاره سره کښېنسته چې یو نوم پیدا کړي او خلیفه ته په هغه نامه سره ووایي او تر دې وروسته چې هر څوک خلیفه کېږي هغه ته به په دغه نامه ویل کېږي او دغه نوم به د مسلمانانو د خلیفه لقب وي. مسلمانان ناست دي او مشوره سره کوي، خو داسې نوم یې نه کوي پیدا چې دوی دې په راضي وي. دغه د مشورې په ورځو کې د عراق والي
مثنى ابن الحارثه الشیبانی رضی الله تعالی عنه 2 نفر مدینه منورې ته را لېږلي وو چې یو یې لبید ابن ربیعه العامري وو او بل یې عدي ابن حاتم الطائي وو. دغه 2 نفر د عراق څخه راورسېدل او مسجد ته ور داخل شو. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه یې ولیدي. دغه 2 نفرو وعمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ته وویل اجازه را واخله چې امیر المؤمنین ته ورسو. عمرو رضی الله تعالی عنه وویل والله تاسو د هغه د پاره صحیح نوم پیدا کړی، موږ مؤمنین یو او هغه مو امیر دی. عمرو رضی الله تعالی عنه و عمر رضی الله تعالی عنه ته ورغلی او ویل السلام علیک یا امیر المؤمنین. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل په دې نامه کې دې څه شی ولیده؟ عمر وویل لبید ابن ربیعه او عدي ابن حاتم رضی الله تعالی عنهما د عراق څخه راغله او شان یې چوکړه او ویل د امیر المؤمنین څخه د ملاقات اجازه را واخله. فوالله دوی ستا دپاره صحیح نوم پیدا کړي، ته مو امیر یې او موږ مؤمنان یو. نو د دغې ورځې څخه د خلیفه دپاره دغه نوم مقرر کړل شو. اول هغه څوک چې اسلامي تاریخ یې په وجود راوړي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دی. د تاریخ لیکلو قصه او تاریخ ته ضرورت په دې ډول سره وه. کوم وخت چې به عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شاوخوا و خپلو والیانو او قومندانانو ته امرونه لیږل، ځینې وختونه به ضرورت پېښ شو چې هغه خپل امر ته تغییر ورکړي، نو به یې بل امر پسې ولېږي. خو هلته بیا د اوامرو په رسېدلو کې فرق راتلی. ځینې وختونه به اول امر تر 2 امر وروسته ورسېدی او پر خلقو به موضوع مبهمه سوه چې په کم امر عمل وکړي. بل دا چې د بیت المال څخه به پر رعیتو د مالو ویشل یا د صدقاتو ویشل لیکل کېده چې فلاني نفر ته ورکړل سوه. دلته به هم شک او ترتیب پیدا سو. هو میاشت خو به لیکلې وه، مثلا فلاني ته په شوال کې ورکول سوه، خو دا نه معلومېده چې په دغه اوسني شوال کې ورکړه سوه که د تېر کال په شوال کې. نو د اسلامي دولت مسؤولو کسانو وویل زموږ لیکنې باید د کال، میاشتې او ورځې پوره تاریخ ولري. نو د دغه کار دپاره د مسلمانانو په منځ کې مشورې شروع سوې. چا وویل چې کارونه دې د روم په تاریخ ولیکل سي چې مسیحي یا میلادي تاریخ ورته ویل کېږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا نکړه قبوله، ویل یو خو دغه تاریخ اوږد دی او بل د مسلمانانو تاریخ نه دی. چا بیا وویل د فارس په تاریخ به لیکنه کوو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا هم نکړه قبوله، ځکه ده رضی الله تعالی عنه غوښته چې امت مسلمه ځان ته خاص تاریخ ولري او په هغه سره د نورو ادیانو څخه فرق او امتیاز وسي، تر څو چې حضرت علي رضی الله تعالی عنه مشوره ورکړه چې تاریخ به په اسلام سره لیکو. دا رأی یې خوښه سوه. خو دلته بیا رأی او نظریات مختلف سوه. چا ویل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مبارک میلاد څخه به تاریخ شروع کو. ځینو ویل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رحلت یا وفات د ورځې څخه به شروع کو. چا ویل د اسراء او معراج څخه به شروع کو. خو حضرت علی رضی الله تعالی عنه وویل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت څخه به را شروع کو. او دغه رایه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خوښه کړه، ځکه د هجرت ورځ د اسلامي دولت د تأسیس ورځ ده. په هجرت سره د اسلامي دولت د جوړېدلو اساس او تاداو ایښودل شوی دی. خو دلته بیا یوه موضوع پیښه شوه، هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هجرت په ربیع الاول کې شوی دی. نو تاریخ څنګه او د کومې میاشتې څخه شروع کی؟ آیا د کال و نظام ته تغییر ورکړي؟ چا ویل د ربیع الاول د میاشتې څخه به کال شروع کو. چا ویل د رمضان د میاشتې څخه به شروع کو. چا ویل د حج د میاشتې څخه به شروع کو. خو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وویل د هغه وخت څخه به یې شروع کو
چې خلق بیرته د حج څخه راځي چې د محرم میاشت ده او د کال شروع هم ده. خبره به معلومه وي. نو اصلا هجرت د ربیع الاول په میاشت کې سوی دی او کال یې د محرم څخه شروع کړي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اول هغه څوک دی چې اسلامی تاریخ یې ایښی دی. اول حاکم چې په خپل یې د شپې پیره او غزمه کړې ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د بشر په تاریخ کې هغه اول حاکم دی چې هر شپه به د ښار په کوڅو او سړکانو کې د دې لپاره ګرځېدی چې د نږدې څخه د خلقو په حال ځان خبر کړي. که به چیرې په یوه کور کې کم مشکل او تکلیف پیښ و د هغه د حلولو دپاره یې لازم اقدامات کول. چې دغه د شپې په پیرو او غزمو کې ډېر واقعات پیښ شوي دي چې د هغو واقعاتو د جملې څخه به یې څو واقعې درته بیان سي. اول، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ امر کړی و چې هیڅوک به په شیدو اوبه نه ګډوي. نو یوه شپه چې دی رضی الله تعالی عنہ په غزمه ګرځېدی د یوه کوره څخه یې د هغې مور او لور په منځ کې چې شیدې یې خرڅولې داسې سوال او جواب واورېدی. مور ولور ته وایي په شیدو اوبه ګډې که؟ لور ویل آیا امیر المؤمنین دغه کار نه دی منع کړی؟ مور ویل عمر په موږ څه خبر دی او موږ څه ویني؟ لور ویل که مو عمر نه ویني الله مو ویني. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د دغه نجلۍ په خبرو ډېر خوښ او راضي سو. نو یې دغه کور نښاني کړي او لاړی. په سهار کې خپل زامن را وغوښتل، دغه کیسه ورته وکړه او ویل په تاسو کې یو باید خامخا دغه نجلۍ د دې د تقوا په سبب په نکاح کې، او که په تاسو کې څوک دا کار نه کوي نو یې زه په نکاح کوم. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه زوی چې عاصم نومېدی دغه نجلۍ په نکاح کړه. ورونو تاسو متوجه یاست امیر المؤمنین خپل زوی ته یوه د شیدو خرڅونکې نجلۍ د هغې د تقوا په سبب ورغواړي، یا په بل عبارت د امیر المؤمنین زوی یوه د شیدو خرڅونکې نجلۍ په نکاح کوي. خدا کار د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د پوهې سره څه عجب کار نه دی. ځکه پنځم خلیفه راشد عمر ابن عبدالعزیز د دغې نجلۍ د نسل څخه دی. هغه داسې چې د دغې نجلۍ د عاصم رضی الله تعالی عنہ څخه لور پیدا سوه چې هغه لور یې عبدالعزیز ابن مروان په نکاح کړه او د هغې څخه بیا عمر ابن عبدالعزیز پیدا سو چې د دغې نجلۍ لمسی او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کډوسی سي. دوهم، یو وخت یوه قافله د شپې مدینې منورې ته راورسېده او هلته تر مدینه منوره د باندې خیمې ودرولې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ د ځان ملګری کړی چې راځه د دغې قافلې خبر واخلو. شپه تاریکه سوې بلکې د شپې آخره حصه ده او د قافلې خلق ټول بیده دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او ملګری یې و قافلې ته نږدې کښېنسته او بیا عمر رضی الله تعالی عنہ و عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ ته وویل دغه پاته شپه به د لیک تېره کړو او د دغه خپلو میلمنو څارنه یا پیره به کوو. دوی دوه ناست وه چې د یوه کوچني ماشوم ژړا یې واورېده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لږ وخت انتظار وکړي چې ښایي کوچنی چپ شي، مګر کوچنی پرله پسې ژاړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په تلوار د ژړا و طرف ته ورغلی. کوم وخت چې هلته ورنږدې سو وایې اورېده چې د کوچني مور پر کوچني قهر او منت کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې په خپلو رعیتو کې د یوه کوچني ژړا هم نسي زغملی، نو یې د کوچني مور ته وویل ښځې د الله څخه وبېرېږه، کوچنی دې آرام که او بیرته راغی پر خپل ځای کښېنستی. پس له لږه وخته بیا د ماشوم ژړا سوه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بیا ورغلی او د کوچني مور ته یې ورغږ کړه ښځې درته ومې ویل
د الله څخه وبېرېږه، کوچنی دې آرام که. بیا ولاړی، خو خپل ځای ته لا نه ورسېدلی چې بیا د ماشوم ژړا سوه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه درېیم وار د کوچني مور ته ورغلی او ورته ویې ویل: ویحکې، بده مور را معلومېږي، ستا کوچني ته څه پېښه ده چې نه چیپېږي؟ ښځه نه ده خبره چې د چا سره خبرې کوي. ویل: یا عبدالله، دغه کوچني په عذاب کړم، زه غواړم چې د تی څخه یې پرېږدم او دی تی غواړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل: ولې یې د تی څخه پرې کوې؟ ښځې ویل: ځکه عمر د تی و کوچني ته تنخوا نه ورکوي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې د وارخطایي څخه یې ساه لنډه لنډه کېدل، ویې ویل: کوچنی دې د څو عمر دی؟ ښځې ویل: د 8 میاشتې دی. عمر رضی الله تعالی عنه وویل: ویحکې، تلوار مه پر کوه. خیر. حضرت عمر او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنهما دواړه د سهار لمانځه ته مسجد نبوي ته راغله. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وایي: عمر رضی الله تعالی عنه د دغې ورځې د سهار لمونځ راکړی، مګر د ډېرې ژړا په سبب څوک د ده په قرائت نه پوهېده. کوم وخت چې سلام وګرځاوه نو یې وویل: عمر څومره بدبخته دی، د مسلمانانو څونه اولادونه به یې وژلي وي. او بیا یې امر وکړي چې په مدینه منوره کې د جار ووهل سي، چې کوچنیان تر خپل وخت د مخه د تی څخه مه پرې کوئ. موږ د مسلمانانو و هر کوچني ته د زیږېدلو د ورځې څخه هغه د بیت المال تنخوا ورکوو. او بیا یې دغه امر د ښارو و ټولو والیانو ته ولیکئ. درېم، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خپل عادت سره سم یوه شپه د مدینې منورې په کوڅو کې په ګزمه یا پیره ګرځېدی، چې د یوه کوره څخه یې د یوې ښځې آواز واورېدی چې دغه بیتونه یې د ځانه سره ویل: تطاول هذا الليل تسري كواكبه وأرقني أن لا ضجيع ألاعبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه لزحزح من هذا السرير جوانبه، ولكنني أخشى رقيبا مؤكلا بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه، مخافة ربي والحياء يسدني وأكرم بعلي أن تنال مراتبه. چې د بیتو ترجمه په اختصار سره داسې ده: نن شپه ډېره اوږده سوه، ستوري یې ښکاره سوه، او دا چې زما سره په بستر کې داسې څوک نسته چې لوبې ورسره وکم، پریشانه کړی یم. په والله که د الله جل جلاله څخه د دغه کار د عواقبو بیره نه وای، اوس به د دغه کټ طرفونه ښورېدلی. مګر زه د هغه څارونکي څخه بیریږم چې زموږ پر ځانو مقرره دی، او زمانه هغه لیکونکی نسي ضعیفه کولی. زما د رب څخه بیره او حیا ما د دغه کار څخه منع کوي، او د خپل خاوند عزت او اکرام د دې لپاره کوم چې دی و خپل مرتبه او مقام ته ورسیږي. یعنی دغه درې شی ما د دغه کار څخه منع کوي چې د کټ طرفونه مې ښورېدلی، د خپل رب څخه بیره او حیا، او د خپل خاوند عزت او اکرام. په سهار کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دغه کور د خاوند پوښتنه وکړه چې څوک دی او چیرې دی. ورته وویل سوه چې هغه فلانی دی او جهاد ته تللی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خپل لور ام المؤمنین حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها ته ورغلی، او د هغې څخه یې پوښتنه وکړه چې لورې، یوه ښځه څونه موده بې له خپله خاونده صبر کولی شي؟ لور یې وشرمېدل او د ده د پوښتنې جواب یې ورنه کړی، خو ده بیا په تکرار سره ورته وویل، او د دغې پوښتنې سر او سبب یې هم ورته ووایه چې زما پوښتنه د یوه شرعي غرض په سبب ده. نو لور یې وویل: ښځه 1 2 3 میاشتې پوره صبر کولی شي، خو د 4مې میاشتې په تېرېدلو سره بې صبره کېږي.
بیا نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وخپل ټول قومندانانو ته ولیکل چې هیڅوک دې تر 4 میاشتو زیات د خپل کور څخه نه غایبېږي. ورونو تاسو پوه شواست چې د امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه دغه امر چې تر 4 میاشتو زیات به څوک د خپل کور یا خپل زوجې څخه نه مسافر کیږي. وهغه کسانو ته وو چې دوی د اسلامي دولت د سرحدو د ساتلو لپاره یا د جهاد فی سبیل الله لپاره د خپل کور څخه مسافر کېدل. نو د هغو کسانو په باره کې څه فکر کوئ چې الله جل جلاله پر خپل کور پوره ډوډۍ ورسولې وي، خو دوی فقط د ډیرو پیسو د ګټلو لپاره یا د ښه ژوند د برابرولو لپاره په کلو د خپلو ښځو او کورو څخه ورک وي. خپل اولادونه یې بې سرپرسته پرې ایښي وي. آیا دغه کسان تر الله جل جلاله او خپل کورنۍ او خپل اولادو پورې نه دي مسؤله؟ او که فرضاً د دغو کسانو په کورو کې کم ناوړه غیر شرعي کار پیښ شي، آیا د دوی څخه د الله جل جلاله په حضور کې د هغه کار د پیښېدلو پوښتنه نه کیږي؟ خیر. څلورم، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خپل عادت سره سم د شپې په مدینه منوره کې ګرځېدی. چې لرې یې اور ولیدی نو د اور و طرف ته ورغلی. هلته یې ولیده چې یوه ښځه ده او کوچني ماشومان ورسره دي. ښځې یو دیګ پر اور ایښی دی او په دیګ کې اوبه ایښي او ماشومان ورته ژاړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورنږدې سو، ویې ټوخل یا غاړې یې تازه کړې او ویې ویل ای د اور خلقو نږدې درسم؟ ښځې ویل هو راس. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې نږدې ورغلی ویل څوک یاست او دغه ماشومان دې ولې ژاړي؟ ښځې ویل والله موږ په سفر کې یو او خواړه نه لرو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل په دغه دیګ کې څه شي دي؟ ښځې ویل په دیګ کې اوبه دي، ماشومان په خطا باسم ګوندې بیده سي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل ولې و دغه حال ته رسېدلي یاست؟ ښځې ویل که عمر ابن الخطاب په موږ ځان خبرولای زموږ په دغه حال نه وای. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل ته لږ انتظار وکړه زه راځم. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره یو مریی ورسره و چې یرفاع نومېدی و هغه ته یې وویل د مسلمانانو بیت المال ته پسې راځه. یرفاع وایي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه داسې تیز رهي و یا یې داسې ځغستل چې زه نه سوای پسې رسېدلی څو و بیت المال ته ورسېدی. د هغه ځای څخه یې د اوړو یوه ګونۍ په شا کړه او نور د خوړو شیان یې ورسره راواخیستل. مریي ورته وویل یا امیر المؤمنین دا ماته راپرېږده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل په ورځ د قیامت به یې څوک را سره وړي او ویل را څخه لرې شه، زه هغه څوک یم چې د دوی خدمت به د دې دپاره کوم چې د قیامت په ورځ الله جل جلاله د دوی حساب را سره ونه کړي. تر څو هلته ورورسېدی او د ښځې سره د خوړو په پخولو او د اور په بلولو کې کومک کاوه تر داسې اندازې چې د اور د پوکلو په وخت کې به د اور لمبه وژرې ته ورنږدې سوه، تر څو چې ماشومان یې ماړه کړه او ښځې ته یې وویل سهار د امیر المؤمنین کور ته راسه، ښایي چې ما هلته ووینې. او ښځه دغه ورته وایي والله ته تر عمر ابن الخطاب ښه او بهتر یې، که ما قدرت درلودلی ته به مې د عمر ابن الخطاب پر ځای د خلقو امیر کړی وای. پنځم، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تر داسې اندازې د مسلمانانو په کارو کې ځان ستړی کاوه چې هره شپه به د ښار په کوڅو او اطرافو کې د دې دپاره یوازې ګرځېدی چې د خپلو رعیتو په حال خبر وي او د ضرورتمن یا حاجتمن سره کومک وکړي. نو د خپل عادت سره سم یوه شپه ګرځېدی. ویلې ده چې د ښار په خوله کې یو سړی د یوې کوډلې په خوله کې ناست دی او دننه په کوډله کې د ښځې زګیروی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هلته ورغلی او ویل سړیه څه درته پېښه ده؟ سړي وویل ښځه مې یوازې ده او د ولادت پر حال ده او زه نه پوهېږم چې څنګه کومک ورسره وکړم.
ځکه دغه ښځه او خاوند یې د صحرا څخه راغلي وه او دلته د دغه کوډلې سره د شپې تېرولو دپاره اړولي وه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل ته فکر مه خرابوه، لږ صبر وکړه. او دی په تلوار خپل کور ته ولاړی. هلته یې خپلې زوجې ام کلثوم بنت علي رضی الله تعالی عنهما ته وویل آیا داسې ثواب غواړې چې په هغه سره جنت ته داخله سې؟ ښځه یې ورته وویل دغه ثواب څه شی دی؟ ده رضی الله تعالی عنه ورته وویل یوه نابلده ښځه چې څوک نه دي ورسره د ولادت پر حال ده. ښځې یې ورته وویل هو که ستا خوښه وي در سره ځم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ځینې هغه شیان چې د ولادت په وخت کې ضرورت ورته پیښیږي لکه اوړه، غوړي، د کوچني د تړلو دپاره څه ټوکران او څه لوښي پر خپلو اوږو ورسره واخیستل او خپلې ښځې ته یې ویل په ما پسې راځه. بیا نو دواړه په تلوار د هغې کوډلې و طرف ته ولاړل. ام کلثوم رضی الله تعالی عنها د امیر المؤمنین ښځه د هغه مسافرې ښځې د کومک دپاره خیمې ته وردنوتل او امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د باندې د ښځې د خاوند سره کښېنستی. هلته یې ډبرې د نغري پر قسم کښېښولې او سربیره یې دیګ پر کښېښاوه او په دیګ پسې اور بل کړي. اوس د هغه ښځې دپاره خواړه پخوي او هغه سړي ته دلاساینه هم ورکوي. ښایي چې هغه سړي به د خپله ځانه سره ویل چې دغه سړی د خلافت دپاره تر عمر حقداره دی. پس له لږه وخته د خیمې څخه د کوچني ژړا واورېدل سوه. ام کلثوم رضی الله تعالی عنها د خیمې څخه ورغږ کړه ویل یا امیر المؤمنین پر ملګري دې زیری وکړه، زوی یې پیدا سو. سړی وارخطا او په تعجب کې سو چې دغه د ده سره چې مرسته کوي دا امیر المؤمنین دی. سړی غواړي چې یو څه ووایي مګر د ویلو قدرت یې د لاسه ورکړی دی. هم شرمیږي، هم خوشحاله دی، هم په حیرت او تعجب کې دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د سړي دغه ټول حالات حس کړه او سړي ته یې وویل ته آرام کښېنه، مه وارخطا کېږه. امیر المؤمنین دیګ ور واخیستی و کوډلې ته ورنږدې سو او خپلې ښځې ته یې ورغږ کړه یا ام کلثوم دغه دیګ در واخله او دغه مور ته خواړه ورکه او مړه یې که. ام کلثوم رضی الله تعالی عنها په هغه ښځې تر مړېدو خواړه وخوړل او بیا یې دیګ د پاته خوړو سره و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ورکړی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه دیګ د ښځې و خاوند ته کښېښاوه او ویل خواړه وخوره او ځان موړ که، ځکه ټوله شپه ویښ او په تکلیف وي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او ښځه یې پس له هغه څخه رهي سوه چې سړي ته یې وویل سهار بیا مدینې منورې ته راشه چې د بیت المال څخه ستا د ضرورت شیان درکم او دغه کوچني ته دې تنخوا مقرره کم. شپږم، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د مدینې منورې په ښار کې د شپې ګرځېدی چې یوه ښځه یې ولیدل چې یوازې رهي ده او د اوبو یو لوی ژی ورڅخه دی. دی رضی الله تعالی عنه ورنږدې سو او د هغې د حال پوښتنه یې وکړه. دا ور معلومه سوه چې ښځه عیالداره ده او نوکر نه لري. دغه ښځې به انتظار کاوه چې شپه به تاریکه سوه نو به راووتل چې خپل کور ته اوبه یوسي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د ښځې څخه ژی واخیستی او ورسره وړي. ښځه یې نه پېژني چې دا څوک دی تر څو کور ته ورسېدل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې و ښځې ته ژی ورکاوه نو یې ورته وویل کله چې سهار سي عمر ته ورسه چې د اوبو راوړلو دپاره یو نوکر درکړي. ښځې وویل عمر ډېر کارونه لري، خدای خبر چې زه یې چیرې پیدا کړم. ده ورته وویل ته ورسه انشاء الله تعالی پیدا به یې کړې. ښځې هم د دغه ښه سړي په مشوره عمل وکړي او سهار د امیر المؤمنین کور ته ورغله. مګر په ډېر حیرت سره یې ولیده چې دا هغه د برایي شپې سړی دی او په تعجب سره یې ورته ویل نو ته هغه یې؟ امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه وخندل او امر یې وکړي چې ښځې ته دې نوکر او مصرف ورکول سي.
حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اول هغه څوک دی چې خپل والیان او امیران یې په کال کې یو وار د حج په موسم او په مینا کې د دې دپاره سره راټولول چې د هغو څخه د تیر کال د هغو د کارو پوښتنې وکړي او هغو ته د راتلونکي کال مسؤلیتونه وروښيي. محترم ورونو، څرنګه چې کتاب پای ته ورسېده، زموږ پاته بحث یا پاته بیان به په راتلونکي اومه پته کې واوري ان شاء الله تعالی. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورونو د دعا په امید